हर किस्म के शरई, रूहानी और जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए दारुल अमल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। خبر لدی را شروع شو چې اسلام زنانه ته ډیر عزت ورکړی. هغه عزت دی په پرده، په کور کې او په علم کې. یو زنانه چې علم نه لري او یو خبره ای تاسو په وساتل سره د زنانه او تم رسوم. مخکې به دا کار ډیرو، واده دا یو بچی چا پرېښی ده، بله زنانه چیرې په خېښو کې تللې ده، بچی یې د ووړ دا یې پرېښو، نږدې د کلي تللې ده په واده باندې، وږی سو تږی سو، دا بله راله، بیادبي ډېره معاف ضروري مسله ده. تاسې خپله یې شرع کې شرم نسته، دا دومره اهم او ضروري مسله ده. ډېر جای بیرته نکاح وي ودونه سره ختم. نو دا بچی راواخېست ښي ته یې واچوي موړ یې بیرته کېږدي، له دغې سي چا موړ کړی دی، له دغې چې م یېري چې ما تی ورکړی، مور یې هم نه خبره، بیا د دغه بچي د دغې مور چې دا چا تی ورکړو، له دغې له لور سره یې نکاح روانه وي. بیا وروستی ته یوه ښځه زنانه کې وایي ستا خو دغه ته تی ورکړی، څومره جای دا رشته سره سوې ده، دوا سوې ده، حتی کې نکاح هم سوې ده، بیرته سره جلا سوي. شریعت د دې شی ډېر هغه ورکړي. اول خو ضروري نه ده، که ډېر ضروري نه وي، ډېره مجبوري نه وي، په بله طریقه باندې، او که چیرې چاته یو زنانه چاته تی ورکړو هم، خو بیا دې په یاد ساتي، ټول عمر به په یاد ساتي، ګواهان به پې کېنئ دا بچه ته ما تی ورکړی، ټول پې خبرې، دا علم به له کومه جا راځي؟ ما او تا خو خیراته او په جمعو کې چې بیانونه وارو، یوه ورځ هم زنانه ورته نه کړو. دا به دغه زنانه چې دلته علم حاصل کړو په دې مدرسه کې، په دې مدرسه کې عالمې شوې، دا به بیا کورو ته ځي، دا به بیا د لسو د شلو زنانو په منځ کې دا بیان کې، او بیا چې لسو شلو زنانو په منځ کې دا بیان وکړي، بیا به دا لس شل زنانه لس شل جای نوره دا مسله بیان کړي. نو دا یوه ضروري او اهم مسله څومره کورو ته او څومره کولو ته او څومره خاندانو ته ورسېده.